بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه اوم نمبر سبق ته سورة البقره. د سوره بقره ان شاء الله نن موږ افتتاح کوو. جی سوره بقره به شروع کوو. سورت ما تاسو ته ویلو مضاف ته وي او البقره ته مضاف الیه ته وي. نو سوره بقره چې دا نو دا مدنی سورت ته مدینه منوره کې نازل شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړو نو د هجرت نه فورا پس د سوره بقره نزول شروع شو. نو دا بیا په موقع د ټول په یو ځل نه نازل شوی، موقع په موقع باندې کله یو آیات کله دو آیات د موقع مطابق په آیاتونه نازلېدل تر دې پورې چې په کله مکه مکرمه فتح شوله نو هغه وخت کې دا وتقوا یوما دا آیاتونه نازل شوي. نو دا مکی یعنی دا مکه مکرمه کې نازل شوي دي دا آیاتونه. خدا د هجرت نه پس چې کم آیاتونه کم صورت نازل شوی دی کاغه بیا په مکه کې نازل شوی دی کو په مدینه منوره کې نازل شوی دی نو دغه ټول صورت ته بیا مدنی صورت وایي. نو دا سورة البقره مدنیه. سوره بقره دا مدینه منوره کې نازل شوی دی، مدنی سورت ته او آیاتها د دې آیاتونه یعنی د دې سورت بقره د دې سوره بقره آیاتونه 286 آیاتونه دي. 286 آیاتونه دي په دې سوره بقره کې او رکوعها د دې رکوګانې رکوګانې دي په دې صورت کې نو 40 یعنی سلويخ رکوګانې دي پکې سلويخ رکوګانې دي. آیاتونه پکې سو دي 286 دي او رکوګانې پکې سو دي 40 رکوګانې دي سلويخ رکوګانې دي. ها بیا په دې پورا صورت کې څومره الفاظ دي یو لفظ ګوره دا الف لام میم ذالک یو لفظ دی، الکتاب بل لفظ دی، لا بل لفظ دی، ریب بل لفظ دی، فی بل لفظ دی، ها بل لفظ دی، هدن بل لفظ دی، للمتقین دا بیا دوه لفظونه دي. نو ګورئ دا دې کې الفاظ څومره دي نو په دې کې الفاظ 6212 دي. 6212 الفاظ یا کلمات ورته وایه. ٹھیک شو دي او په دې کې حروف څونه دي څو حرفونه دي پکې نو یاد وساتئ 26792 په دې کې حروف دي حروف. ٹھیک شو دي. ها اوس د تلاوت نمبر دویم دی یعنی موږ چې قرآن پاک شروع کو نو اول نمبر کم سورت وایو الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه وایو. دویم نمبر سوره فاتحه چې ختم شي کم شروع کو نو همدا سوره بقره شروع کو الف لام میم. نو ترتیب تلاوت مطلب دا چې تلاوت شروع کی د قرآن پاک د سر نه د الحمدونه نو دویم نمبر باندې به د سوره بقره راځي. دې ته ترتیب عثماني موي. ٹھیک شو. او ترتیب نزولی یعنی نازلېدو سوم نمبر دی نو اکثر علما وایي چې 91 نمبر باندې دا صورت نازل شوی د دنه مخکې 90 صورتونه نازل شوي دي او بعض علما وایي چې 87 نمبر دده دی د دنه مخکې 86 صورتونه په مکه مکرمه کې نازل شوي. بعض علما دا وایي او اکثر علما وایي چې 90 صورتونه مکه مکرمه کې نازل شوي دي او 91 نمبر باندې دا سوره بقره بیا نازل شوی دی او اکثر بعض علما وایي چې نه 86 صورتونه مکه مکرمه کې نازل شوي په 87 نمبر په مدینه منوره کې دا نازل شوی دی. ٹھیک شو دي. بهرحال دا خپل خبره ده پکې د دې بیا د نزول وخت کم یو دی یعنی د زمانه کم یو ده. نو کله چې مکی مکرمه خلکو نبی علیہ السلام ډیر زیات په ژوند باندې تنگ کو نو نبی علیہ السلام د التنا هجرت کو مدینه منوره ته نو چې مدینه منوره ته کله هجرت کو نو فورا د قرآن د سوره بقره د دې نزول شروع شو. ٹھیک شو دي. نو اوس مونږ ان شاء الله د دې مونږ ترجمه اول لفظي کو دا الف لام میم دا به ځان له یو لفظ وي. ښه الف لام او میم دا به دغه ځان دې ته حروف مقطعات وایي. څه ورته وایي جی؟ حروف مقطعات. مقطعات دا د قطع جمع ده یا قطعه جمع ده. قطعه قطع معنا ده کټ کول جدا کول کټ کول یا جدا کول.
نو دا دا ځان یو لفظ جدا جدا ویل کیږي ځکه ورته مقطعات وای مقطعات او دا په 29 سورتونو شروع کې راځي ښا اوس څنګه دا الف لام میم داري بیا دغه شان ته راځي په مخکې دغه کې الف لام میم را الف لام را بیا بسره کاف ها یا عین صاد دغه شان حامیم یاسین نون قاف دا یو چې کوم راځي د ته حروف مقطعات وای نو دا په 29 سورتونو په شروع کې راځي او د دې معنا او د دې په مطلب د ځان پویولو کوشش بالکل چاته اجازه نشته الف لام میم دا د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې سراز دی په دې الله پاک او د الله رسول صلی الله علیه وسلم پویږي بس دغه عمره پورې به الف لام میم حروف مقطعات نه دغه دی او بل د دې والله اعلم بمراده بس د دې دغه ترجمه ده والله اعلم الله جل جلاله ډیر پویږي بمراده د دې په مراد او د دې په مطلب باندې بس د دې مخکې قدم اغستل ندی پکار بعض علما وایي چې د الف نه مراد الله دی الله جل جلاله د لام نه مراد جبرائیل علیه السلام دی او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی یعنی مطلب دا دی چې دا قرآن چې دی کنه دا د الله جل جلاله نه د جبرائیل علیه السلام په ذریعہ محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو بعض علما د دې دغه تعویل اخی یعنی د دې دغه ترجمه کوي خو کوشش دا پکار دی چې د دې په مطلب او د دې په مراد او د دې په معنا د ځان پوهولو کوشش چاته اجازه نشته نو دا ناجایز دی ټیک نه دی د دې په مراد او په معنا ځان پوهول بس صرف دومره ویل پکار دی والله اعلم بمراده د دې په معنا مطلب باندې الله پوهیږي ٹھیک شو جی او دا د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو راز دی دا بل چا باندې الله پاک نه ښکارا کړي ٹھیک شو جی ها اوس ذالک معنا سره د ذالک معنا د هاغه وو اردو کې وو د لری لپاره د اشاره ده د لری لپاره اشاره ده خو دلته کې به موږ د لری اشاره نه اخلو دلته موږ د نږدې لپاره معنا به اخلو دلته دا د نږدې لپاره استعمال شوی چې دا د دې مطلب سره ګورئ دا ذالک چې کنه دا خو د لری لپاره اسم اشاره ده چې لری شي د لپاره ضرورت مې هاذا قلم دا قلم دی او یو قلم هغه ته پروت نه ضرورت ذالک قلم هغه قلم دی نو دلته خو موږ قرآن پاک نږدې دی موږ سره مخې ته پروت دی نو الله پاک دا د لری اشاره ولې استعماله کړې ده نو ګورئ دا د لری اشاره چې نه کنه دا لری اشاره دا د عظمت د لپاره استعمال کړې ده عظمت د لپاره د ډیر احترام او د تعظیم د لپاره د ډیر لویوالي د لپاره چې دا هغه عظیم شان کتاب دی لکه زه تاسو ته وایم کنه دا قلم زما سره نږدې دی خو زه تاسو ته دا هغه قلم دی دا هغه قلم دی چې زه په د قرآن ترجمه لیکم وګورئ ما د دې قلم عظمت بیان کړو زه دا هغه قلم دی نو دلته کې دا ذالک هم د قشان معنا بدل کو ذالک الکتاب دا هغه عظیم کتاب دی دا هغه عظیم شان کتاب دی ٹھیک شو جی کتاب مراد قرآن مجید دی ها کتاب ذالک الکتاب معنا دا کتاب د کتاب نه مراد سره قرآن پاک قرآن مجید قرآن ٹھیک شو جی د کتاب نه مراد قرآن دی نو ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب هیڅ شک نشته فيه دی کتاب کې لا ریب ذالک الکتاب دا کتاب داسې کتاب دی لا ریب معنا ده د لا معنا ده نشته د لا معنا ده نشته او ریب شک ته وای شک نو دلته مونږ معنا کو شک نشته نو دا نشته معنا چې دا د لا معنا ده ها نو دلته به مونږ اول د ریب معنا کو وروسته به د شک معنا د لا معنا کو ها نو دا څه به مونږ وایو شک نشته ذالک الکتاب دې کتاب کې
یعنی دا کتاب لا ریب چې شک نشته، داسې کتاب دی چې شک نشته فيه دی کې، دی کتاب کې. فی معنا دا کې د دې فی دا فيه په اصل کې داسې دی، ګوره ورته فی او هی داسې دی، نو دا بیا یو ځای لیکل کېږي، نو فيه ویل کېږي. د دې فی معنا دا کې او د دې هی معنا دا دی کې، ٹھیک شو. نو دا دی موږ معنا کو دی کې او دا هی چې ده کنه دا د کتاب ته مراد دی، اصل کې دا دی فل کتابه دی، ٹھیک شو. خو دا کتاب مخکې ذکر شوی دی، نو عرب چې دی مخکې د یو څیز نوم ذکر شي کنه، نو هغه نوم بار بار نه دغه کوي، بار بار نه ذکر کوي، دغه په ځای بیا دا ضمیر راوړي، نو د دې ها مراد همدغه کتاب دی. ها ٹھیک شو. فيه دې کتاب کې شک نشتا، ذالک الکتاب دا کتاب داسې کتاب دی، داسې عظیم و شان کتاب دی، لا ریب فیه چې دې کې هیڅ قسمه شک نشتا. نو دلته کې دا لا ریب چې دی کنه، دا لا ریب دې ته مونږ وایي دی لا ته مونږ وایي لای نفي جنس، لای نفي جنس یعنی مطلب دا دی کنه چې هیڅ قسمه د دنیا کې چې څومره د شک قسمونه دي کنه، یو قسمه شک هم په دې کتاب کې نشته. لکه څنګه دا قرآن پاک کې چې دي کنه وی لا عاصمه کې دی، وی لا عاصم اليوم، لا عاصم هیڅ څوک بچ کوونکی نشته نن، هیڅ څوک د الله د پکړ نه او د الله د عذاب نه، د الله د سزا نه بچ کوونکی نن نشته دی. بغیر د الله نه هیڅ څوک دی نشي بچ کولی. دا نوح علیه السلام خپل زوی ته ویلي، نو څنګه معنا ده لا عاصمه هیڅ څوک هم دنیا کې د الله نه علاوه تا هیڅ څوک هم نشي بچ کولی، نه دی د دنیا یو قوم بچ کولی شي، نه دی د دنیا یو بادشاه بچ کولی شي، څوک دی د الله پاک د پکړ نه نشي بچ کولی. نو څنګه چې لا دلته کې لا عاصمه معنا ده هیڅ څوک نشي بچ کولی، نو دلته کې د لا معنا ده د دنیا یو قسمه شک نشته فيه دې کتاب کې، ٹھیک شو. نو دلته کې ګورئ تاسو به دا وینئ چې دې اړختم دا درې ټاکي دي، د دې ته معانقه وایي، د دې مطلب دا دی چې دا فيه نه دی، فيه ته دا دې سره هم ملاولی شي، ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا داسې عظیم شان کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کتاب کې هیڅ قسمه شک نشته. ٹھیک شو جی. ته دا داسې ملاولی شي او داسې ویلی شي ذالک الکتاب لا ریب چې دا داسې عظیم شان کتاب دی چې هیڅ قسمه شک نشته دی. فیه هدى للمتقین، دا دې سره ویلی شي فیه هدى للمتقین چې دې کتاب کې هدایت دی، دې کتاب کې دا کتاب لاره ښودونکی دی للمتقین متقیانو ته، یا دا کتاب هدایت یافته کتاب دی د متقیانو لپاره. ٹھیک شو جی. نو دا دې سره ملاولی شي دا فيه، او دې خوا د ذالک الکتاب لا ریب سره ملاولی شي، نو دې ته معانقه وایي. نو ځکه دې لپاره دې ځای کې دا درې ټاکي راغلي، دې اړخ ته هم درې ټاکي راغلي. د دې درې ټاکو مطلب دا دی چې دا فيه ته د دې ذالک الکتاب لا ریب سره ملاولی شي، او د دې اړخ د دې درې ټاکو مطلب دا دی چې دا فيه ته د دې خوا هدى للمتقین سره ملاولی شي. ٹھیک شو جی. نو ذالک معنا دا هغه الکتاب کتاب دی، دا هغه کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسمه شک نشته فيه په دې کتاب کې. ٹھیک شو. یا داسې ووایه ذالک الکتاب دا هغه عظیم شان کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسمه شک پکې نشته، فيه هدى للمتقین دې کتاب کې، فيه معنا دې کتاب کې، د ها معنا کتاب، ها فيه دې کې یعنی دې کتاب کې هدن هدایت ته للمتقین متقیانو لپاره. ٹھیک شو جی. نو دواړو طرف ته ته ملاولی شي. نو دا هدن معنا ده هدایت. ٹھیک شو جی. نو دا هدایت ته لاره ښودونکی دی، هدایت معنا ده لاره ښودونکی. لاره ښودونکی دی. ٹھیک شو جی. للمتقین د لام جاره معنا ده مونږ دلته کو تا او یا چې د پاره،
د پاره، خو مونږ دلته کې دا تا معنا کو متقیانو ته یا متقیانو د پاره، متقیانو د پاره هدایت ته. ٹھیک شو جی. متقیان دا متقین چې ده، متقین دا د متقی جمع ده، او متقی چاته وای؟ تقوادار ته. تقوادار چاته وای؟ الله نه یریدون کی تا، الله جل جلاله نه یریدون کې. متقی چاته وای؟ تقوادار ته، د الله نه یریدون کی تا. ٹھیک شو. چې د الله نه څوک یریږي هغه ته متقی وای. د الله د یری نه ګناهونه پریدي، د الله د یری نه ګناهونه پریدي، که غټ ګناهونه که واړه ګناهونه وي، د الله د یری نه پریدي، نو هغه کس ته متقی وای. او د متقی جمع چې ده کنه، د دې متقی جمع متقین راځي. متقین د متقی جمع معنی د متقیان یا پرهیزګاران، چې د ګناهونو نه پرهیز کوي، د ګناهونو نه ځان بچ کوي. ٹھیک شو جی. نو هغه ته متقی وای. متقی. ٹھیک شو. نو الف لام میم دا حروف مقطعات نه لري، د دې معنی دا والله اعلم بمرادی، د دې په معنی او مطلب الله پاک پوهیږي. ذالک الکتاب، دا هغه عظیم شان کتاب دی. ذالک معنی دا او هغه، دا هغه الکتاب عظیم شان کتاب دی، دا هغه عظیم شان کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسم شک نشته فيه په دې کتاب کې. هدن هدایت کون کې دی، لار خودن کې دی، للمتقین متقیانو ته. ٹھیک شو جی. نو اوس خو ګوره دا ولی ورته وی چې ذالک الکتابو. نو ګوره یو خو د دې مطلب دا دی چې مونږ په سوره فاتحه کې وی د دې سوره فاتحه سره ربط دا دی چې مونږ سوره فاتحه کې وی اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نه غلاروخه، مونږ ته نه غلاروخه. نو دلته کې اوس مونږ ته وی ذالک الکتاب، دا هغه عظیم شان کتاب دی لا ریب فیه چې د کې هیڅ شک نشته. هدن للمتقین، متقیانو ته لار خودون کړي. نو ته چې وای چې یاره ما ته لار وښایه، نو تا ته به دا لار په دې قرآن پاک کې ملاویږي. ته قرآن پاک راواخله، په قرآن پاک عمل وکړه، قرآن پاک په غور او فکر سره د دې تلاوت وکړه، نو تا ته به انشاءالله الله پاک هدایت وکړي، لار به درته وښایي، د الله پاک سره به دې تعلق جوړ شي. نو دا هغه عظیم شان کتاب دی. ٹھیک شو جی. دویمه خبره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، د دې څه مطلب دی؟ نو ګوره یاد ساتئ، کله چې د یهودیان چې دي په تورات، زبور، انجیل، په ټولو کتابونو کې د قرآن پاک پیشنګویانې شوي وي، او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې شوي وي چې آخره زمانه کې به داسې یو پیغمبر راځي چې هغه به الله پاک یو کتاب ورکوي، هغه به آخري کتاب وي او دا ټولو کتابونو سردار کتاب به وي، او دا پیغمبر به نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم به د ټولو پیغمبرانو سردار او د ټولو پیغمبرانو امام او د ټولو پیغمبرانو افضل ترین پیغمبر وي. دا پیشنګویانې مخکې زمانه کتابونو کې شوي وي. نو په تورات کې یهودیانو هم دا ویلو. نو یهودیانو چې کله دا کتاب کې دا قرآن پاک او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې واورېدې، نو هغې د هغې زمانې نه د هغې کتابونو کې دا ویلي چې په مدینه منوره کې دا پیغمبر راځي، دلته کې به اوسېږي بیا. نو دا یهودیان چې کومو د ایران المدینه منورې ته او په مدینه منوره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه مخکې دغلته ځان له خاریې آباد کړې، دلته کې آباد شو د نبی علیه السلام د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم په انتظار کې. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو، بیا په مکه مکرمه کې لوی شو، پیغمبري ورته میلاو شوه، بیا د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو که نه. نو بیا په دې یهودیانو چې دوی د عناد او د بغض او د حسد د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رانوړو او قرآن پاک کې شک او شبه په خلکو کې خوره کړه چې ګوره دا هغه کتاب نه دی. د دې یو مشرو د دې یهودیانو مالک ابن صیف نومو، مالک ابن صیف صاد سره مالک ابن صیف چې وکنه دا د یهودیانو پیشواو، د یهودیانو مشر د یهودیانو یو قسمه لیډرو،
یو رهنما یو قائد یو ٹھیک شو جی نو دی مالک ابن سیف په د خلکو ته وی کنه چې ګوره دا نبی هغه نبی نه دی چې کوم زمون کتابونو کې او دا قرآن هغه قرآن نه دی چې کوم زمون کتابونو کې پیشنګویي کړې وه نو دا د مالک ابن سیف ظالم چې یهودي د خلکو په زړونو کې هغه شک او شبهه اچوله شک و شبہ چولا نو اللہ پاک قرآن نازل کو ذالک الکتاب دا هغه عظیم شان کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دا مالک ابن سیف چې خلکو په زړونو کې کم شک اچوي نو ګوره دا شک دا دروغ وایي بکواس کوي دا خپل د حسد او د عناد او د بغض د کینې د وجې نه دا سوځېږي چې ولې دا نبی صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا شو دا ولې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې نه پیدا کېدو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې دا ولې نه پیدا کېدو نو دا یهودیان چې دا ټول د دې سلسله د اسحاق علیه السلام د طرف نه ابراهیم علیه السلام سره ملو شوي او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم سلسله چې دا د اسماعیل علیه السلام په ذریعه سره ابراهیم علیه السلام ته ملو شوي دی نو دا د ابراهیم علیه السلام دو زامنو یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام نو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر هم نو د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نه بغیر زمونږ اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د ټوله سلسله کې صرف دا یو پیغمبر یو اسماعیل علیه السلام او دویم ورپسې بیا دا محمد صلی الله علیه وسلم او د اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام چې دویم ورو اسحاق علیه السلام نو د دې یو زوی یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام بیا د یوسف علیه السلام په اولاد کې بیا په زرګاو پیغمبران الله نازل کړي دي دا را لېږلي دي دنیا ته نو یو پکې یو په دغه کې موسی علیه السلام هم د اسحاق د یعقوب علیه السلام په اولاد کې د یوسف علیه السلام په اولاد کې راغلی دی نو د هغه چې کوم قوم هغې ته به یهودیان وي تورات د هغه کتاب د موسی علیه السلام او د هغه قوم ته به یهودیان وي نو دا یهودیان دوه ظالمان خلک وو دوی په سوونو پیغمبران دوی شهیدان کړي وو په سوونو پیغمبران په زرګاو پیغمبران دوی ظالمانو شهیدان کړي وو بعض کتابونو کې ډېر زیات تعداد لیکلی چې دونه پیغمبران دې ظالمانو قتل کړي دي انشاءالله په دې صورت کې سوره بقره کې را روان دي نو دغه یهودیان چې کنه دوی چې کله بیا مدینه منورې ته راغلل او دوی په تورات کې کوم د قرآن پاک او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویانې لیدلې وي کنه نو بیا د دوی د مالک ابن سیف به د خلکو په زړونو کې شک و شبهه اچوله چې ګوره دا هغه کتاب نه دی او نه دا هغه پیغمبر دی چې زمونږ په کتابونو او مخکې پیغمبرانو مونږ ته دغه راکړي دي پیشنګویانې کړي دي او مخکې کتابونو کې هم د دې پیشنګویانې شوي نو دا هغه کتاب نه دی نو الله قرآن نازل کو ذالک الکتاب دا هم هغه کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته او هدن للمتقین دا متقیانو ته لاره ښودونکی دی نو یاد وساتئ یو خبره ما نه هېره شوې وه چې سورې بقره ته دا سورې بقره ولې وایي نو سورې بقرې ته دا سورې بقره ځکه وایي چې بقره په اصل کې غوا ته وایي غوا دا مونږ کوم غواګانې ساتو که نه نو غوا ته بقره وایي بقره په عربۍ کې او دلته کې ولې د دې صورت نوم ذکر کړی دی ځکه چې د دې صورت په 8مه رکو کې یهودیانو یو کس وجلی او د هغې تذکره بیا شوې وه نو الله پاک بیا او دې یهودیانو به د غوا عبادت کولو په دې یهودیانو کې بعض خلک هغوی به د غوا عبادت کولو د غوا تعظیم به کولو د غوا احترام به کولو نو بیا چې دی الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي چې ته د یهودیانو ته ووایه چې تاسو یوه غوا حلاله کوئ غوا حلاله کوي نو هغې بیا په دغه غوا کې قسمونه یاره دا به څنګه یو جوتې شوي به یو د به دغه کړی یو که نه د به ایوه کړي یو که نه به یې کړي یو پکې قسمونه شروع کړه نو هغې هغه خبره ډېره اوږده کړه نو ډېرو رکوګانو ته دا خبره رسېدلې ده نو اوږده قصه او غټه قصه بیا سورې بقره کې د دې غوا تذکره راغلې ده نو ځکه دې آیات لم د دې صورت لم نوم د بقرې ایښی دی او په دې صورت کې نه دا د قرآن پاک د ټولو نه لوی صورت دی غټ صورت دی د دې نه غټ صورت په قرآن پاک کې بالکل نشته دی دا 2.5 سپارې دی څه کم یو رکو 2 رکو کم 2.5 سپارې دی ٹھیک شو په دې الف لام میم دلته نه شروع شوی د اولې سپارې نه 2مه سپاره کې دی او بیا په 3مه سپاره کې تقریبا یو 2 رکو د پاسه یا 2 رکو د پاسه یو پاو ده
ټیک شو دي. نو دوه رکو کم نیمه سپاره بیا په دریمه سپاره کې دا نو دوه نیمه سپاره دا صورت ته دومره غټ صورت پدې کې بیان نشته. بل پدې کې یو عظیم شان د ټول قرآن د آیاتونو سردار آیت الکرسی پکې ده. ټیک شو دي. بل حدیث کې راځي چې څوک سوره بقره وایي کنه نو د کور ته به شیطانان او جنات نه راځي. ٹھیک شو. که تاسو په کورونو کې شیطانان جنات سحر جادو وی کنه د سوره بقره تلاوت کوي حدیثو کې راځي نو الله پاک به دا ټول ګندګیان ستاسو کور نه ختمي. بل فرمای نبی علیہ السلام فرمای وای د هر سیز د پاره یو عظیم شان اوچته حصہ وي او د قران پاک اوچته او اعلی حصہ سوره بقره ده. ٹھیک شو دي. نو سوره بقره کې ډیر زیات برکات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو د زهراوینو تلاوت کوئ زهراوینو پابندی کوئ یعنی دا دو سورات سوره بقره او سوره آل عمران دې ته زهراوین ویل دي د دې ډیر زیات برکات دي نو کوشش کوئ چې سوره بقره تلاوت هم کوئ. ٹھیک شو دي. ها ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدن خدا مصدر دی مصدر او د دې معنی له هدایت کوونکې نو دا هدایت کوونکې لار خودونکې کتاب دی. المتقین دا متقی چاته وای متقی الله نه یریدون کی ته وای. نو اوس د تقوا چې نه کنه د تقوا بیا درې حصے دي. د تقوا درې حصے. اوله حصہ څه شی دی؟ د کفر او د شرک نه اسلام ته داخليدل. دا د ټولو نه یعنی اوله حصہ ده د تقوا چې انسان کفر او شرک پریږدي او اسلام کې داخل شي او د الله د دایمي عذاب نه ځان بچ کی. دا یو تقوا دا شو یو حصہ. دویمه حصہ څه شی ده چې انسان د هر قسمه ګناهونو نه د غټو د وړو ګناهونو نه ځان بچ کی. د قتل نه د بدکارۍ نه د ظلم نه د زیاتی نه دغه شان د هر یو ګندګۍ نه ځان وساتي کاغه غټه ګناي او کوړه ګناي دا هغه نه ځان وساتي. ٹھیک شو دي. او درېمه د تقوا درېمه حصہ څه شی دی چې انسان دا مباح جائز کم سيزونه دي او حلال سيزونه دي هغه حلال سيزونه کې دونه مصروف دي چې د الله پاک نه توجه کړ شوی دا نو دقه سيزونه کمول بالکل ختمول خو خپل جون کې هغه ډیر کمول چې الله طرف توجه وي. نو دا درېمه حصہ چې د تقوا د ټولو نه افضل ترین حصہ ده او دا د پیغمبرانو او د اولیاء علیهم السلام د پیغمبرانو علیهم السلام او د اولیاء رحمهم الله دا غوی تقوا ده دا غوی درجه دي. ٹھیک شو دي. مطلب دا ده د متقی مطلب دا ده چې انسان ځان د کفر او شرک نه بچ کی. ٹھیک شو. نو د هدن للمتقین مطلب دا دی چې دا کتاب نه دی قرآن پاک دا د کفر او د شرک نه انسان بچ کی او د توحید طرف ته دا راولي د توحید لار ورته خي. د کفر او شرک نه انسان بچ کی او د توحید لار ورته خي د توحید او رسالت لار ورته خي. او د دې دوه حصے مطلب دا دی د دوه حصے چې انسان دا کتاب نه د قرآن پاک دا انسان د غټو او د وړو د ټولو ګناهونو نه بچ کی او د هدایت لار ورته خي. او درېمه خبره د تقوا چې انسان دا صالحین دا نیکان چې دي کنه نیکان نو دا قرآن پاک دی نیکانو ته د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام والا او د اولیاء رحمهم الله د لار ورته خودون کړي د اغیر چې کوم مرتبه ده نو هغه مرتبه ته د رسیدون کې کتاب دی. د نیکان خلق د پیغمبرانو او د اولیاء د تقوا چې کوم مرتبه را کنه نو دا کتاب هغه مرتبه ته د نیکان خلق رسون کې کتاب دی. د دې نیکانو خلقو رسون کې کتاب د قرآن پاک دی. نو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. ذالک الکتاب دا هغه عظیم شان کتاب دی لا ریب چې هیڅ قسم شک نشته فیه په دې کتاب کې. هدن دا کتاب هدایت کوونکی دی للمتقین. هدایت کوونکی مطلب دا لار خودونکی دی للمتقین متقیان ہوتا. متقین ما تاسو ته دا متقی جمع او متقین معنی دا متقیان پرهیزګاران خلق د ګناهونو نه ځان بچ کوونکي خلق. ٹھیک شو جی. نو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائی وی تقوا څه ته وایي؟ تقوا دې ته وایي چې انسان کفر او شرک پریږدي
کفر او شرک پریدي او د الله جل جلاله دایمي عذاب نه ځان وساتي او د الله پاک سره تعلق جوړ کړي، دې ته تقوا وایي. او حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د ابی بن کعب رضی الله عنه نه تاسو کوی تقوا څه ته وایي، تقوا څه ته وایي؟ نو ابی بن کعب رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي اے عمر رضی الله عنه، اے امیر المؤمنین، تاسو کله د غنو لار باندې چرته تللی؟ ورته وایي او تللی ما. وایي ته چې کله د غنو په لار باندې ځې نو وایي څنګه چل کې؟ وایي زه خپل جامې م راغونډې کړم، امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ورته وایي، او خپل پنسل م داسې راغونډې کړم او ډېر په خیال قدم ږدم. نو ابی بن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل وایي دا تقوا ده چې په دنیا کې ځان راغون کا او د هر قسمه ګندګۍ نه دا ټول ګندګیانې غني دي غني د دې نه ځان بچ کول او د الله سره تعلق جوړول دغه ته تقوا وایي. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین مختصر ترجمه او مختصر تفسیر ټیم هم په ډیر واغستو، خو دې کې دا څه خبرې ابتدایي خبرې وي نو دا ډیر زیاتې دغه وي جی دا لازمي وي. اوس دا متقین نه متقین اوس په مونږ ته په څلورو آیاتونو کې د متقین صفتونه بیانوي چې دا متقیان به څنګه خلک وي. الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نو دا درې څلور آیاتونه راسي چې په هغې کې به اوس د دې متقي چې کوم متقیان او پرهیزګاران خلک دي د دې صفات بیانېږي. بیا به په دوو آیاتونو کې د کافرانو مذمت او د کافرانو سنګدلي بیانېږي، او بیا به په 14 آیاتونو کې د کم منافقین دي د دې حالات به بیانېږي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.